بیت المقدس او مسجد اقصی او حرم قدس چې کوم مونږ یینو یا مونږ پیژنو یا د هغې په حوالې سره مونږ څه اورېدلي دي 15 هجري کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه و نو هغه د مسجد اقصی د ازادۍ دپاره یو جنګ وکړو او هغه جنګ کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فتح حاصله کړه او بیت المقدس د عیسایانو د تسلط او د قبضې نه آزاد کو او د مسلمانانو په قبضه کې راغی دا د خلافت د عمر رضی الله تعالی عنه نه مخکې د دې قبضه او د دې تسلط په دې باندې د عیسایانو او عیسایان دومره زورور په هغه وخت کې چې د یهودیان د مسجد اقصی ته نه پرېښودل کله چې عمر رضی الله تعالی عنه خلافت راغی او هغه مسجد اقصی فتح کو او د عیسایانو تسلط نه هغه واغست نو بیا چې کوم د یهودو عیسایانو ته اجازه راتلل به لیکن اختیارات او قبضه په هغې باندې د مسلمانانو وه چونکې دا ځمکه وقف ده او په دې باندې اصل اختیار هم د مسلمانانو را روان دی د انبیاو ځمکه ده او دلته چې کوم دی د مسلمانانو اختیار را روان دی په دې وجه باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دې لپاره یو لوی جنګ وکړو او د عیسایانو نه فتح کړه بیا دې دوران کې خلافت د بنو امیه او خلافت د بنو عباس او هغوی د مسجد اقصی په تعمیر کې هر یو خلیفه د خپل وس مطابق پای کې ډېر لوی تعمیر وکړو تزیین و آرایش وکړو په 11مه صدۍ کې چې کله اولنی صلیبي جنګ و په 11مه صدۍ کې نو عیسایانو دوباره د مسلمانانو نه د مسجد اقصی اختیارات هغه واخیستل په 12مه صدۍ کې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله هغه د مسجد اقصی د ازادۍ لپاره تقریبا 14 جنګونه وکړل او ان تر دې چې مسجد اقصی د هغوی نه آزاد کړ او بیا د مسلمانانو په اختیار کې راغی د مسلمانانو په قبضه کې راغی لکه څنګه چې حق د مسلمانانو اقرنګي ورته حاصل شو په مسجد اقصی او په دارنګې په دغه علاقه باندې اختیارات هغه د خلافت عثمانیه شو او کوم چې د عثمانیه به کوم خلیفه نو هغه به دغلته اختیارات او هغه به دغه علاقه باندې حکومت کو یهودو ډیر زیات مطالبه او ډیر کوشش وکړو چې موږ ته به دې علاقه کې ځای راکړي موږ اخلو په پیسو باندې لیکن د خلافت عثمانیه چې کم یو خلیفه راغلی هغه انکار کړو او دا خبره دوی ته کوله چې د علاقه وقف ده دا د چا اختیار په دې نشته چې دا اخیستل خرڅول په دې کې وشي لهدا دلته تاسو ته ځای نشي میلاوېده لیکن برطانیه چې په هغه وخت کې ډېر لوی پاورفل حکومت او هم په حقیقت کې هغوی به د یهودیانو ته وي چې تاسو ته به دلته ځای میلاویږي او هم ستاسو ته به دلته اختیارات میلاویږي چې کله دوسری جنګ عظیم وشو او خلافت عثمانیه هغه ختم شو د هغې هغه طاقت او قوت هغه کمزوری شو او د هغې نه ډېرې علاقې او ډېر ملکونه د هغې د حکومت نه آزاد شو او لاړه د هغې نه هلته برطانیي د دوسری جنګ عظیم نه بعد اسرائیلو ته ووي چې تاسو راشه یهودیانو ته او هغوی له هلته ځای ورکړو او هغه هلته آباد کړه او بیا د پوره دنیا نه یهود راغونډول او هلته آبادول تر دې چې یو ډېر لوی تعداد کې یهودیان هغه په فلسطین کې او دغه د مسجد اقصی چار چاپیر او یو ځای بل ځای هغوی چې کوم دی سکونت اختیار کو او اگر چې دا ځای به هغوی اخیسته نه لیکن جبرن د برطانیې د حکومت په سپورټ په چې کوم دی شا باندې د هغوی سپورټ و هغوی به دلته راتلل او دلته به خپل ژوند تېرو او اوسېده به دی برطانیي حکومت هغه د مسلمانانو نه د دې مسجد اقصی او د بیت المقدس هغه اصل دستاویزات چې په هغې کې و چې دا د مسلمانانو حق دی او دا د مسلمانانو دی او په دې باندې اختیار او دلته به قبضه د مسلمانانو دا دستاویزات یې ضبط کړل دی انګریزانو او دی ظالمانو او دا یې ویوړل برطانیې ته او ټیم په ټیم یې دی حوالګي وکړه بیا یهودو ته او دغه اسرائیلو ته یې وکړه نن سبا زموږ لیبرل خلک هغه چې دلته په خبره کوي نو د برطانیو د مغرب خلک ډېر پرامن خلک دی هغوی د چا څیزونه نه پټوي هغوی غلا نشته په هغوی کې کرپشن نشته دی لیکن دا خبره واضحه ده چې د ټول نه لوی کرپشن د ټول نه لوی غلا هغه د نظریې غلا ده هغه د عقیدې غلا ده هغه د ایمان غلا ده هغه د ظلم غلا ده هغه د تسلط غلا ده هغه د غلبې غلا ده هغه په چا باندې بربریت او ظلم دی او دا ټول ظلمونه کې چې کوم دی د مغرب حکومت هغه امریکا ده هغه برطانیه
برطانیه ده اکبر ملک ته هغه برپور په دې کې ملوث دی او مخکې هم کړي دي وسیم کوي او لیکن زمونږ لیبرل خلک او زمونږ ځان ته چې ماډرن خلک وي هغوی وایي هغه ډېر پرامن خلک دی هغوی چې کوم دی د چا څیزونه نه استعمالوي دې خبرې تاسو راشئ د فلسطین د مسلمانانو نه د اصل دستاویزات د مسجد اقصا او د بیت المقدس دا د برطانیي ظالمانو ضبط کړي دي په زور منې او یهودو ته یې حواله کوي او هغوی نن وایي چې دا ځمکه زمونږ ده حالانکې یو دور داسې و د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې چې کله د عیسایانو سره د مسجد اقصا حکومت او د هغوی تسلط پیو دا یهود به هلته پرېښوده نه عیسایانو دلته هغوی داخله ممنوع وه لیکن نن اسرائیل او یهود هغه په اقوام متحده کې چې کوم دی خپله مقدمه لړاوهي د هغه دستاویزاتو په بنا باندې کوم چې دي برطانیي ظالمانو د فلسطین د مسلمانانو نه او د فلسطین د واکدارانو نه ضبط کړي دي او هغوی ته حواله کړي دي نن هغه یهود چې کوم دی دعوه کوي چې دا ځمکه زمونږ ده الغرض د دې یهودیانو په مسجد اقصا او په بیت المقدس کې هیڅ حصه نه مخکې وه د اسلام نه مخکې او نه وروسته چې کوم دی وه او نه وسته دی لیکن ظالمان جابران د مغرب د حکومتونو د هغوی پسې پشت د هغوی په طاقت او د هغوی په ایما او په اشارو باندې دلته د مسلمانانو نه علاقې په زور قبضه کړې او نن وایي چې دې فلسطین خلکو به هم دا علاقې راخرڅې کړي دي حالانکې یو فلسطیني هغه یو انچ ځمکه چې کوم دی په دې اسرائیلو په دې یهودیانو نه راخرڅه کړې د مسلمانانو هغه اصل توجه هغه د میډیا د مسجد اقصا د هغه اصل تعمیر نه اړول دی او بل شکل ته دا یو خبر د مسلمانانو په حوالې سره چې موږ مسلمانان هغه تاریخ نه مطالعه کوو په دې وجه باندې زمونږ د مسجد اقصا په حوالې سره کنسپټ چې مسجد اقصا کم یو دی په دې کې موږ کمزوري یو عام طور په میډیا باندې دا شکل چې کم موږ یینو او دا زموږ مخې له راځي او په میډیا په هر چینل باندې مسجد اقصا چې ورکړي نو دا یو تصویر راځي حالانکې دا مسجد اقصا نه دی دا قبة الصخرا دی او دا مسجد اقصا نه دی مونږ ته چې کوم دی عام طور په میډیا باندې ښکاري چې دا مسجد اقصا دی قبه ویلی شي ګمبد ته او صخرا ویلی شي کاڼی ته دا کوم بلډینګ چې مونږ یینو دا زیړ ګمبد چې پې دی بهترین بلډینګ دی دا خلیفہ عبدالملک ابن مروان چې د امیو خلیفہ دی د دورې خلافت کې چې کوم دی د قبة الصخرا جوړ شوی دی او دا ډېر بهترین بلډینګ دی ډېر بهترین تعمیر د دې شوی دی د دنیا په تعمیراتو کې په بهترین تعمیراتو کې دا شامل دی لیکن ګورې دا مسجد اقصا نه دی دلته دننه د دې شکل تاسو وینئ د هغه شکل د دننه یو کاڼی دی او دغه کاڼي نه چې کوم دی چاپېره جګړه تاو شوې ده او بیا دې نه چاپېره دا ښایسته او بهترین بلډینګ جوړ شوی دی د هغه ځای دی چې کوم ځای نبي علیه صلات وسلام معراج په شپه باندې براق چې کوم د هغه سورلي و هغه دلته تړلی شوی و د دې ځای نه چې کوم دی پرواز نبي صلی الله علیه وسلم کړی دی اصل مسجد اقصا هغه بالکل د دې حرم قدسی په یو سایډ باندې چې تاسو یینئ هغه دا مسجد اقصا دی لیکن په میډیا باندې عام طور موږ ته مسجد اقصا دا نه ښودلی کېږي دا ځکه د دې خلاف هم یو سازش دی د اسرائیلو کوشش دا دی چې موږ دا اصل مسجد اقصا وران کو شهید کو او په دې ځای باندې موږ هیکل سلیماني چې کوم دی هغه قایم کو او مسلمانانو ته ووایو چې مسجد اقصا خو قایم دی حالانکې دغه مسجد اقصا نه دی دا کوم چې موږ یینو د قبة الصخرا دی او دا د امیو یو خلیفه عبدالملک ابن مروان جوړ کړی دی او دا مسجد اقصا د هغه مسجد اقصا دی چې په دې کې انبیاو چې کوم دی هغه منځونه کړي دي نبي صلی الله علیه وسلم پکې امامت کړی دی ټولو انبیاو له د معراج په شپه باندې عمر فاروق رضی الله عنه تعمیر کړی دی دارنګې د امیو خلیفه او د بنو عباسو خلافه د دې تعمیر کې چې کوم دی ډېر لوی کردار ادا کړی دی لیکن عام طور په کار دی چې موږ تاسو ته معلومه چې اصل مسجد اقصا کوم دی او قبة الصخرا کوم دی په میډیا باندې قبة الصخرا ښودلی کېږي چې دا مسجد اقصا دی لیکن دا مسجد اقصا نه دی بلکې مسجد اقصا هغه دا بل دی چې کوم د حرم قدسی په دې سایډ کې یو جومات دی او د هغې د ګمبد هم صحیح ښکاري نه دقه مسجد اقصا دی په کار ده چې موږ تاسو د تاریخ اسلام مطالعه وکړو د مسجد اقصا د ازادۍ دپاره د مسجد اقصا د اسرائیلو نه تسلط د ازادۍ دپاره د الله رب العالمین نه دعاګانې وکړو د خپل رب نه وغواړو چې یا الله د دغه فلسطین د مسلمانانو چې کوم ظلم په هغوی باندې کېږي بربریت په هغوی باندې کېږي د مغرب او د امریکي او د برطانیي او د ظالمانو د جابرانو په قوت او د هغوی په مدد سره رب العالمین دی دغه مسلمانانو مظلوم مسلمانانو مدد وکړي او رب العالمین دی دغه ظالمان او جابران په خپله توره باندې ووهي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته